بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمدید. ویلکم ټو GHS امبریلا. عمران بنیری ته هم بهرالي وایو چې هغې راغلو. نن 26 دسمبر دی 2019. تاسو د نیوز کې اورېدلي چې نن به زموږ سره انوار به چې دی تندر به نیولي او تاسو هغې ته ګورئ نو هغه به داسې کېږي. د بنیادي طور زموږ د لوبغال نه یو کانسپټ داسې جوړي چې انوار به تندر نیوي نو تندر به یو سیزي نوم به له موږ داسې ایښي هغه کانسپټ به یا سپوږمۍ تندر نیولي اردو کې ورته موږ چاند ګرهن سورج ګرهن ورته وایو انګلیش کې ورته موږ لرنه سولر اکلیپس ورته وایو. نو نن موږ دا ایکسپلین کوو غواړو موږ کوشش کوو کتونکو ته چې هغې دا په دې څیز باندې پوه شي چې آیا دا انوار څنګه تندر نیسي او سپوږمۍ څنګه تندر نیسي. تاسو دا روټیشن اینې زموږ سره دا هغه لګېدلی نور دی زموږ سره د هغې لایټ داسې سیوا دی زموږ سره او هغه د خپل اکسس نه ګیر چاپېره ګرځي په خپل ځای باندې هغه زموږ سره روټیشن کوي. دا زموږ سره دنیا ده. دنیا په خپل اکسس هم ګیر چاپېره ګرځي او د نور نه هم ګیر چاپېره ګرځي. د خپل اکسس نه چې دا ګیر چاپېره ګرځي دا 24 ګنټې کې یو چکر پوره کوي. هغې ته موږ شپه ورځ ورته وایو. د نور نه چې هغه داسې یو چکر پوره کوي هغه 365 ډېر راځي یو کال ورته موږ وایو. سپوږمۍ چې دا نو دا د ځمکې نه ګیر چاپېره ګرځي او هغه دغسې 28 دن کې خپل چکر پوره کوي. نو دا مختلف چکرې دي. دې دغه چکرې وي یو بل نه ګیر چاپېره ګرځي. نو دغسې کله داسې وشي چې دا فکس روټیشن نه وي. داسې کله وشي چې دا تاسو په دې ځای کې اینئ چې کله سپوږمۍ د نور او د ځمکې په منځ کې راشي نو دې ته موږ وایو سولر اکلیپس ورته موږ وایو سورج ګرهن ورته وایو یا نور تندر نیولی دی. بیا د نور رڼا چې کومه څنګه تاسو دې نه لږ مخکې ویډیو کې وکتله په دې ځای باندې فکس راشي داسې څنګه چې راغله. اوس په دې سچویشن کې دا سپوږمۍ بالکل د ځمکې او د نور ترمنځ شي. د نور رڼا بیا موږ ته ځمکې ته هغسې نه راځي دې ته موږ وایو سورج ګرهن ورته وایو چې نور تندر نیولی دی. او کله چې په داسې سچویشن کې راشي چې د نور په منځ کې او د سپوږمۍ په منځ کې دنیا راشي نو بیا هغه رڼا چې دی نو هغه بیا سپوږمۍ ته نه لګي نو هغې ته موږ وایو په سپوږمۍ لکه په دې سچویشن کې بیا تیاره راځي نو هغې ته موږ وایو دا رسره لږ سټاپ کړه دا به رسره چې ودرېږي. په داسې سچویشن کې زموږ سره نو د نور لکه څنګه چې زموږ سره دا سچویشن راغی زموږ سره اوس دا نن چې کوم نور تندر نیولی دی دا زموږ سره په دې سچویشن کې دی چې سپوږمۍ د ځمکې او د نور ترمنځه شوله نو هغه د هغې چې تر منځه پورې راغله نو د نور رڼا چې کومه ده هغه ورته ولګوه نو د نور رڼا اوس په دنیا باندې سپریډ نه راځي نو دا زموږ سره شو دې ته موږ وایو سورج ګرهن ورته موږ وایو. دا تر څه وخته پورې وي او بیا سپوږمۍ چې ده د هغې د مدار نه وځي نو بیا نور موږ وایو چې هغه تندر پرېږدو. او داسې کله چې دنیا د زموږ دنیا چې دی د سپوږمۍ او د نور په منځ کې راشي نو دې ته موږ چاند ګرهن ورته موږ څنګه تاسو دي دا زموږ سره نور دی هغه فل لایټ راځي هغه رڼا د ځمکې په منځ کې چې دی اوس زموږ سره سپوږمۍ راغله دا سپوږمۍ شوله اوس د ځمکې په څه حصه باندې چې دی هغه زموږ سره نور نه لګي. زموږ سره دا سپوږمۍ شوله دا زموږ سره نور شو دا زموږ سره دنیا شوله. اوس دلته نن چې په پاکستان کې یا خوشا دغه کې زموږ سره سورج ګرهن دی نور تندر نیولی دی نو هغه په دې سچویشن کې دی چې دا د ځمکې او د نور په منځ کې سپوږمۍ ده نو هغه رڼا چې دی ډایرکټ د ځمکې په دې حصه باندې نه لګي نو هغه څه وخت پس به دا د دې مدار نه داسې راوځي نو هغه نور تندر هغه څیز به هغه ختم شي. په بل سچویشن کې چې کله داسې زموږ سره راشي دغه روټیشن تاسو ولیدو همداسې سچویشن راشي چې د سپوږمۍ او د نور په منځ کې دنیا راشي دا دنیا دغه دی نو بیا د نور رڼا چې دی هغه په سپوږمۍ باندې نه لګي نو هغې ته موږ وایو سپوږمۍ تندر نیولې ده یا چاند ګرهن ورته موږ وایو یا لنر اکلیپس ورته موږ وایو. نور چې دی دا په خپل اکسس نه ګیر چاپېره ګرځي دی روټیشن کې او سایز کې زموږ سره ډېر غټ دی زموږ سره. دنیا چې دا د خپل اکسس نه ګیر چاپېره ګرځي داسې روټیشن کې څنګه تاسو په دې ویډیو کې دې نه مخکې وکتله هغه 24 ګنټې کې پوره کوي او بیا داسې چې کومه تاویږي نو هغه 365 ډیز کې راځي. او سپوږمۍ چې ده نو دا د ځمکې نه ګیر چاپېره ګرځي په 28 ډیز کې دا یو چکر پوره کوي نو دا فکس نه زموږ سره کله کله مطلب د دې سایز او د دې رفتار روټیشن هغه بدلي
نو کله کله زموږ سره هغه وشي چې دا د یو بل په منځ کې راشي او کله چې د یو بل په منځ کې راشي څنګه چې سچویشن وي نو دغې ته مونږ سورج ګرهن او چاند ګرهن ورته مونږ وایو زموږ کوشش دا د عمران بھائی هم دغې لا راغلی و چې زموږ وړو دغه ذهن د روپای نه مونږ جوړ کړو چې انوار تندر نیولې سپومۍ تندر نیولې نو هغه بیا په دې نه پوهېږي چې دا تندر په یو جدا څیز دی نو کو چېرې دا داسې یو ماډل دا هغې لپاره مونږ کوشش کړی دی چې دا ډېر په اسانه باندې راشي پرایمري نه مونږ وړو ته پړهایي کوو په ساینس کې چیرې چاند ګرهندا دی سورج ګرهندا دی او د عمران بھائی هم دا خواهش شو چې تاسو هم دا ویډیو خپلو ماشومانو ته هغوی چې څومره په سکولونو کې سبق وي تاسو هغوی ته دا ویډیو بار بار ورته وکړئ په دې کنسپټ باندې هغوی پوه کړئ انشاءالله دا ډېر ښکلی ماډل دی او د هغې نه به ډېر ښکلي زده کړو او لرنې به دي وکړي. عمر رحیم بھائی دا ماډل جوړ کړی چا دی؟ دا زما د 10th سټوډنټ دی وسیم اختر او کلاس 10 کې سبق مو زیاتره پراجیکټونو باندې هغوی کار کوي نن هم هغوی راغلي دي 24 घंटे هغوی لګیا یي د شپې هم کار کوي د ورځې هم کار کوي اوس هم چوکیانې دي هغوی راځي کار کوي او ټوټلي دا هغه آیډیاز هغه له ځان کوم بیا په هغوی باندې هغوی لګیا یي دا خپله دا یو بال دی د ګلوب شکل کې جوړ کړی دغه څیز دا داسې دغه ورکړی دی نو هغه فل دا چې دی نو کافي نه ده کړی خو هغه کنسپټ مونږ ویلی دی چې دا لره سورج ګرهن داسې چاند ګرهن داسې او بیا آیډیاز ورته مونږ ورکړو او کوشش مونږ دا وکړو چې د هغې نه مونږ ماډل جوړ کړو نو هغه ډېر په اسانه باندې راشي زموږ سره چې دا ساینس زموږ سره بنیادي طور اکټیویټي ده د ساینس د اکټیویټي لرې کې نو څه شی پاتې شو بیا وړوکې نقل کوي بیا وړوکې چې دی ګوټې به لګوي او هغه په یو غلطه لار باندې روان شو دغه زیاتې او دغه څیز کو دې لپاره زموږ په اصل کې دا جهاد دا روان دی چې یاره دا څیز اسان شي او کو څومره زموږ واړه چې دي زموږ سټوډنټس چې دي چې هغوی ته بنیادي کنسپټ زموږ سره راشي او په دې څیز باندې هغه پریکټیکلي وپېژني نو انشاءالله هغوی به ډېر مخ په وړاندې